وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وړاندې آیاتونو کې ترغیب او قتال کا او کوم څیزونه چې د قتال او د جهاد نه رکاوټ یا د انسان رښتوي مقابله کې د الله د رسول په مقابله کې د جهاد په مقابله کې بیا د عذاب انتظار کوي. دا ترغیب چې دې څیزونو سره مینه مکوه، د الله سره، پیغمبر سره، قتال او جهاد سره مینه وکړه. دې قتال متعلق مخکې څو واقعات ذکر کړي. دا د حنین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله اتم کال د هجرت باندې مکه مکرمه رمضان المبارک کې فتح کړله، آس پاس چې څومره قبایل وو څه خو داسې وو چې هغوی ایمان راوړی یا د پیغمبر سره ملګري دي او څه په دې انتظار وو چې د مکې والا څه کوي، وی مقابله کې څومره اندازې پورې کامیابی دي شي. هر کله دا حوازن لویه قبیله ده او بیا په دې کې مختلفې کورنۍ دي او کوم چې خاص طایف کې آباد ثقیف چې ورته وایي دا یو شاخ د یوه کورنۍ ده او دا ډېر لوی خاندان دی، لکه څنګه چې تمیم یو خاندان دی نو حوازن هم لوی خاندان دی. وی سره دا غم شو چې مکه مکرمه مسله ختمه شوه، اوس زموږ نمبر نوم باندې مالک ابن عوف دا د 13 کالو نوجوان هلک و، د خپل مشر مقرر او بیا داسې چې څومره قبایلو د هغو پسې وګرځېدل په ښه عزم باندې چې یاره موږ د دوی مقابله وکړو. بیا د دې سره بعضې داسې قومي مشرانو د خپلو کورنو چې هغوی پکې حصه وانخیسته، په دې کې یو دغه درید ابن سمه ورته وی، هغه درید ابن سمه پسې لاړ ته ځان مشري وکړه. هغه ورته وی چې زه خو بوډا یم، دا د 160 کالو عمر کې یا د 120 کاله عمر کې زه خو بوډا یم، زه په دې وخت کې هېڅ هم نشم کولی، مشر خو دی چې هغه ګرځېدی شي خپل فوج سنبالي. د سره سره وکړه ښه بیا به داسې وکړم چې تاسو ته به مشورې درکړم، د خپل ژوند او د جنګونو تجربې مې دي هغه مشورې به درکړم. وایي چې دا خپل هر څه برابر ته کښېناستل، تپوس یې وکړو ستاسو کیسه په جنګ کې نه دی؟ ورته یې ویل د جنګ ځوانان دوی دي، ښه دا د جنګ ځوانان دي، هغه د نه وروسته شوي دي، اوس تاسو مقابله نشئ کولی، کښېنئ. بیا هم دوی خپل جنګي کسان سره د زنانو نه سره د بیا تایید شروع شي. د ملکند د غر په شان همدغه شانتې غاړه او بیا چې دا سفیران بیا تایید شروع شي، بیا اول یې ځمکې بټکې ده لږه ډېره ښکته ده او هغه دونه ښکته بیا نه ده. بهر کیف پسې وروسته ولاړي، ساري به پسې وروسته ولاړي چې یو سړی تښتي خو د ښځې دپاره تښتي، نو ښځه پسې وروسته ولاړه ده، نو څنګه به تښتي؟ یو سړی د کور او د څاروو د مال دپاره تښتي، مال پسې وروسته ولاړ دی، هغه د نه ځي چې دی تېښته نه کوي. درید ابن سمه لاسونه وروهی دی، ما درته ویل چې ته د څاروو ساتونکی، ته د جنګ سړی نه یې، وقوفه دا ښځې او دا مالونه چې ته لرې ځای ته بوځه، دا د خپل کلي نه وباسه، د طایف نه وباسه او چېرته غرونو ته شړ ځای ته یې ورسوه، هلته یې محفوظ کړه. جنګونه چې کېږي دا په ښځو نه کېږي، دا په څاروو نه کېږي، د جنګ جدا مټي که بالفرض ته کامیاب شوې
د جنگ کسان کامیابي وي دا ارسل محفوظ دي خپل کور ته براشه او که خبره الټه شي پتا باندې بل کامیاب شي نو ښځې او بچي او مال خو دې محفوظ دی کنه دا خو تا ټول دشمن ته راوړي دي مالک ابن عوف له خبره ونه منله نه منله ورته وایي چې نه منې نو ستا دا جنګ طریقه غونډه چې کوم دی ناکام ده وایي ښه څه بله طریقه درځېدله ورین ورته وایي او یو بله مشوره به درکړم خو دا طریقې ستاسو د جنګ نه لګي مشوره دا ده چې دا فوج او ملګري دي एकदम جنګ ته مه کوزوه څه کسان جنګ ته کوز کړه او څه په دې تارو کې په ځای په ځای باندې کېنوه څه په دې سیډولو باندې ځای په ځای کېنوه او څه به جنګ ته کوز کړي چې کله دا جنګ ګرم شي نو دا د سیډولو والا به په دې باندې एकदम حمله وکړي احتمال دی چې کامیاب شي دا خبره ونه ومنله دوی دا انداز برابر کړو اخوا پیغمبر علیه السلام خبر شو مکې مکرمې ته چې نبي علیه السلام راته نو د سره 10,000 کسان مکه مکرمه کې چې کوم کسان ورسره ملګري شو یا د ایمان سره او یا بې ایمانه خو بهر کې 2,000 کسان دی 10,000 کسان د پیغمبر علیه السلام سره وو او د سفیان نه او د بعضې کسانو نه سواري چا نه نیزې او د چا نه زغرې او د چا نه تورې دا یې هم واخیستې چې فوج سمبال شي د ورکوټي اختر په شپږمه ورځ باندې پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې نه د 12,000 فوج سره بهر راووته بیا یې عبدالله ابن حضرت صاحب ولېږه ویې لاړ شه او د دې اوازین په دې قبیله دې کې ورننوځه دا ټول وګوره چې دوی څه پوزیشن دی یعنې جاسوسۍ دپاره یې ولېږه دا صاحب لاړ تمام په دې کې دننه 3 ورځې تېرې کړې 3 ورځې تېرې کړې دا تمام حالات یې معلوم کړه واپس راغی بیا چې کله د ده نه خبر راغلی فوجونه ښه رامخې ته شول یو کس راغلی وی د الله پیغمبر زه فلاني غر فلاني غر هلته وختم دا ټول مې وڅارل چې دا خلک څومره دي او څنګه راغلي یعنې چې څاروي زنانه ښځې دا ټول یې راوستي پیغمبر علیه السلام مسکا شو دا به انشاءالله سبا د مسلمانانو غنیمت یو سړی خو داسې یارېږي چې هغه دونه راغلي خو سبا به مقابله سخت دی نبي علیه السلام مسکا شوې دا د مسلمانانو غنیمت دی بیا وفرمایل څوک داسې دي چې هغه دې کاله زموږ څوکیداري وکړي انس ابن مالک ابو مرصد صاحب رامخې زه وکړم ښه اس باندې سور شه او لاړ شه په دې دره باندې هغه ځای پورې چې کوم ځای پورې تللی شي هلته به بیا څوکیداري د شپې وکړي خو هسې نه چې ګوره موږ ستا نه په دوکه کې پرېږدو زموږ په دوکه یو چېرې صاحب هلته څوکیداري کړي او ته هلته وده شوې هغه په اس سور شه لاړ شپه تېره شوله سهار پیغمبر علیه السلام بانک چې وچو تپوس یې وکړو هغه کس راغلی دی یعنې چې نه دی راغلی چونکې دا خو شرط بیابان دی دا ونې ولاړې دي په ځنګلو کې نو اخوا دېخوا دېګونو کې کتل خو هم سړي پته نه لګېده اوس چې وشو په مانځه کې دی راورسېده پیغمبر علیه السلام ته نه تپوس وکړو شپه دې څنګه وه یاره چې لاړمه پلاني اخر ځای ته ورسېدم هغه دره کې شپه وکړه څوکیداري مې وکړه ورته وی د شپې د اس نه راکوز شوې وی نه جینۍ راکوز شوې البته صرف لمونځ دپاره لږه شایسته کې راکوز شومه چې لمونځ مې کوم د دې نه علاوه د اس نه نیم کوز شوې بس څوکیداري مې کوله ګرځېده پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل که ته نور نفل عمل ونه کړې دا یوه شپه ستا بس دی دا یوه شپه عمل دا ستا د ژوند دپاره بس دی بیا چې کوم دی هغوی هم داسې جاسوسان رالېږل سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مونږ ناشتې ته ناست یو سړی په سور پوخ باندې سور دی ته راغی پوخ یې هلته وتړه ډارېک راکړه په خوراک کې کېناست موږ سره خوراک کې شریک شو او داسې کتنه څارنه یې کوله دې کوم شکې دي چې سړی خو نه پېژني په بهار کې پسې ورته ویل عرب داسې خلک دي چې په ډوډو کې سخت نه مني نو خوراک یې وکړو خوراک یې وکړو واپس چې پاڅېدو چې منډې کړې لاړ خپل اوښې ګلو کړو ډارېک اوښ باندې وختو بس په مخه شو دا اوښ او داسې د هغه زمانې مثال دې وخت کې تیز رفتار ګاډی وکړ بس اوښ سور شو په مخه شو پیغمبر علیه السلام یې دا جاسوس دی راویونیست
وایي زه په دې ملګرو کې یو سړی و د هغه د ټولو نه تکړه اوښه وه هغه په دې اوښه سور شو چې کوم د هغه پسې خپله اوښه ور واچوله نو سلمان صاحب چې کوم دا په منډه کې دومره تیز و که نه دا مثال و په منډه کې وایي ما پسې پیدا ور منډه کې اوس هغه سړی خو په اوښ سور دی دا اوښه د هغې پسې چې که د په سپیډ کې روان ده دا پسې درېیم پر ودرېده وایي ما زور لګو په منډه کې زور مې لګو چې کوم دی د مسلمان د اوښې نه مخکې شو دا اوښه د دې اوښې نه چې کوم د اخري لکۍ ته رسېدل ده خو نو اوښ تېز دی د دې مخکې کېدلی شي زه ورسېدم د ده نه ور مخکې شوم بیا مې په منډه کې زور ولګو ښه مې چې کوم دی زور د هغه د اوښ مخې ته ورسېدم دې مهار ته نو مهار مې ولولي اوښ مې کېنو جسد مې کېنو جسد مې دې کټ کړو پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو چا قتل کړو سلمه قتل دا هغه چې کوم ساز و سامان دی سلمه صاحب ته ورکړی دی په منډه کې ډېر زیات دي یو جاسوس یې داسې وکړی یا هغوی داسې کار وکړو مالک ابن عوف چې هغه 3 جاسوسان یې نور راولېږل خو شاید په دې باندې صحابه حضرات نه دي خبر شوي دې راغلي تمام حالات یې کتلي خو الله جل جلاله چې کوم دی هغه په خپله سم کړه دوی چې راغله واپس چې تلل هلته چې راغله هغه ترې تپوس وکړه ورته یې دا خلک د مقابلې نه دي موږ داسې ناشنا خلک وکتل چې هغه انسانان نه دي په سپینو اسونو باندې سوارلي او په هوا ګرځي او د هغوی د لیدلو سره زموږ بدن کار نه کوي زموږ بدنونه جوړونه ورختلي دي کله چې د طایف دا مشر خبر شوی بوزدلو تاسو یې چې کوم په دې پوښ کې دا تاسو بوزدله وایي چې صرف د هغو په لیدلو باندې ستاسو جوړ نه وختل دا غونډې بند دا په ځای کې بند کړي چې نور کسان خبر نه کړي دا بوزدله تاسو دا کتل داسې کار وکړي چې په دې غونډه کې د ټولو نه تکړه سړی چې کوي نو هغه وګورئ زړاور بل یې پکې زړاور ته لاړ شه د پیغمبر دا پوج او حالات وګوره چې څنګه هغه چې راغلی ګرځېدلی واپس چې لاړ هغه شانتې راپورټ ته مې وکړ ورته ویې دا د جنګ خلک نه دي هغه په اسونو په سپینو اسونو باندې سوارلي او په میزان کې ښکته باندې ځي او د هغوی د لیدلو سره زما بدن خو کار نه کوي یاره وایي تاسو ګرځئ نه چې کوم دی بوزدلان راپسې راولئ دا الله جل جلاله په دې بندګانو باندې هغه حجت تام کړي چې سم شه مه کوه دې څلورو واړو دا راپورټ یوه پیغمبر علیه السلام خپل ملګري مخکې بوتله او دلته مکه مکرمه کې دا چې کوم دی ابن اسید عوف دا چې کوم دی ابن اسید یې ورته ویې نه هغې د مکې مشر مقرر او حضرت معاذ ابن جبل صاحب دی ولا معلم او قاضي مقرر نو غنیم دغه دره باندې یو بل سره دوی فوجونه عام نظام یې مخامخ شول د دوریت ابن سلمه چې کوم تجویز و هغه انداز باندې د خپل کسان برابر کړي وو اچانک یې د اول نه جنګ شروع کړه د شپې په نیمه شپه خپل فوجونه ځای په ځای باندې کېنول او ورته ویې چې سهار خیږي ډایرکټ به ستاسو جنګي او جنګ به دی چې تاسو به د خپلو تورو چې کوم تیښې دا به مات کړي او په یو خرب باندې به جنګي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دې قولین 12,000 دي دې نه هم زیات راغلي دوی سره یو قول دی چې 4,000 دي یو قول دی چې دا 8,000 دي او 14,000 هم راغلي په مشهور قول دا دی چې کافران په دې موقع 4,000 و دوی چې کوم دا مینځو دی دغه شانتې اچانک حمله وکړه چې څنګه دوی سهار لمونځ کو جارې به تورو کې راکېښلي او دا چې کوم سړونو ته ولاړ هغې پې هم راتاو شوه د غشو بارانونه یې پرې جوړ کړل صحابه حضرات یې داسې ویشتل چې د هغوی نه هغه طرف یې ترې ورک نو ډېر حضرات وروسته شول اسونه په شا شول چې دوی په شا شول نو دوی ته پته ولګېده چې یاره دا کم کسان چې د مکې نه ورسره اسې راغلي بس پیغمبر ختم شو او دا چې کوم تلوارینو دی په منډه منډه باندې ځان واپس مکې ته یو ورځ او شپه مزلې وکړو مکې ته ځان راورسو محمد ختم شو اسلام ختم شو کوم چې دا اسلام ته نه دي راغلي یا نه مسلمانان دی هغې خوشحاله شو بس دا کار و چې اوس به عرب په دین ته بیا راشي عطا بن اسید صاحب د مکې ګورنر
دا د شلو کالو هلک نوجوان د مکې والا را جمع ته وایي که محمد مړ دی د محمد رب جمع دی که هغه مړ دی د هغه دین جمع دی یو کس په بل طرف لاړو که نه سر به دې په توره کټ کړ د محمد رب جمع دی د محمد دین جمع دی پیغمبر علیه السلام چې یو سړی مقرر دی خو هغه سړی مقرر کړ دا د شلو کالو هلک خو داسې نر هلک و چې په دې موقع باندې موږ خلک ون خاموش کړ او چې کله پیغمبر علیه السلام د دنیا نه رحلت وکړ تمام دنیا مسلمانان ګډوډ شول دلته دی ودرېد او کلکه خبره وکړه سهیل ابن عمر په سر کې ورته ودرېد ملک هغه ویل څنګه تاسو راپاڅئ او اخوا په طایف کې چې کوم دی عثمان ابن عبد العاص دی هغه چې کوم دی بل دی هغه هغه ځای ګورنر دی کلکه خبره وکړه نو دوی خپل ځینې کنټرول ساتلی په دې موقع باندې دا واقع کنټرول کړ دا حضرات چې وروستو شول د جنګ نه ډېر تکلیفونه پکې ورسېدل نبي کریم علیه الصلاة والسلام په سپینه خچره باندې سور دی یو طرف ته حضرت عباس صاحب دی او بل طرف ته ابو سفیان ابن الحارث دی یو ابو سفیان ابن حرب دی دا د معاویه صاحب پلار او دا ابو سفیان ابن الحارث حارث د پیغمبر تره دی دی د تره زوی دی یو طرف ته تره ولاړ دی بل طرف ته تره زوی ولاړ ډېر کسان داسې چې هغوی دې موقع دپاره راغلي چې رسم موقع پیدا کړو چې د پیغمبر علیه السلام شهید دی بلا واقعیات راغلي یو په دې کې چې کوم دا بیت الله په دربانچیانو کې دی شیبه ابن طلحه وایي چې کله دا مسلمانان د میدان نه وتښتېد او میدان لږ شانې تش شو ما وایي چې اوس موقع ده توره مې ویسته په ځای د دې باندې چې د طایف خلک پیغمبر قتلوي زه به یې قتل کړم زمونږ بلا خلک یې وجلي د هغې بدل به یې له واخلم چې ما توره ویسته یو طرف نه چې راغلم نو عباس ولاړ ما وی چې دا تره دی په دې طرف ورته بیا دې راغلی چې دې بل طرف ته راتاو شو چې مې وکتل ما چې اخر د تره زوی دی دا دې نه کوي نو د شانه چې ما څنګه د شانه توره اوچتوله نو زما د پیغمبر علیه السلام په مخ کې داسې اور بل شو چې زما د سترګو نه به سرکې لاړ زما بېرته مال چې وسولې سترګې دې وسوې زه به شا شوم داسې اور بل شو چې زه به شا شوم نبی علیہ السلام وروسته وکتل شیبه را مخکې شه را مخکې شم زما په سینه لاس کېښود الله د شیبه د سینې نه شیطان وباسه وایي ما سر ښکته نیولی چې پیغمبر علیه السلام دا وویل چې ما سترګې کولاو کړې نو په مخ د ځمکه ته چې ما ته خوښ انسان هغه پیغمبر علیه السلام او د ټولو نه خوښ مخ هغه د پیغمبر ما ته یې مخکې شه چې کوم دی یا د قتل پسې راغلی او یا مخکې شو وجنګېده بس مخکې شو بیا مې د ځان قربان و چې کوم دی مخکې بیا جنګېدم نبي کریم علیه السلام په دې موقع باندې خچر له زور ورکوه دلته او مخکې کوي خو اخوا د تورو خرقا د اخوا د غشو باران بیا په څاروی دی څنګه لاړ شي عباس صاحب او ابو سفیان صاحب یې نیسي چې مخکې به په زرګونو خلک ولاړ دي او پیغمبر علیه السلام هغه شانتې مخکې ته او اواز به وکړو انا نبی الله کاذب انا ابن عبد المطلب زه د الله پیغمبر یم زه دروغ نه یم او که تاسو ما نه پېژنئ نیکه خو مې پېژنئ د عبدالمطلب بابا مسلې یم اخیر دا چې خچره د مخکې نه شتلی پیغمبر علیه السلام د خچر نه راکوش شو پیاده مخکې روان پیاده مخکې روان دی چې کوم دی عباس صاحب ته اواز وکړه عباس صاحب اواز که چې کوم دی این اصحاب الصبره په حدیبیه کې چې د کیکر لاندې زما سره ملاستیوه کړې وه هغه خلک څه شول این اصحاب البدر بدر والا څه شول د احد والا څه شول د عباس صاحب غټ اواز هغه اواز په این اصحاب الصبره چې هغه اواز وکړو دا طرفونه صحابه داسې د منځ ته راپرېوتل لکه څنګه چې د څاروو بچي د خپلو میندو پسې منډې کوي داسې منځ ته راپرېوتل بیا یې مخکې جنګ شروع وکړ پیغمبر علیه السلام وفرمایل الان حمی الوتیس جنگ اوس شروع شو جنگ اوس شروع شو بهر کې چې کوم دی یا مخکې نور حالات عمره الله فرمایي لقد نصرکم الله تاکي سره ستاسو امداد کړی الله فی مواطن کثیرة په ډېرو ځایونو کې مواطن د وطن جمع د ډېرو ځایونو کې بدر نه راوړله د احد احزاب حدیبیه
ويوم حنين او خاص کر اورز د حنين حنين دا یو وادي او دره ده د مکی مکرمه او د طائف په منځ کې اذ اعجبتكم کله چې تاسو تعجب یې واچو کثرتکم تاسو ډیر والی د بعضې حضرات وړه کې دا خبر راغله چې نور کله خو موږ به کم وو نن خو موږ کافي ډېر زیات یو د الله پاک داسې سوچونه فکرونه خوښ دی فلم تغن عنکم بچ نه که ستاسو نه شیئا څه شی وضاقت علیکم الارض تنګه شوله په تاسو باندې ځمکه بما رحوبت سره د پراخۍ نه ځمکه څومره پراخه وه خو تاسو له بې ځای ورک شو د باندې تنګه شوه ثم ولیتم بیا تاسو ګرځېدلئ مدبرین شا کوونکي الله د دوی هغه کمزورتیا ذکر کوي د دې سره خپل احسانات ذکر کوي ما د سره څه کړي دي انسان خپله کمزورتیا ته وګوري اخوا د الله احسان ته وګوري نو شکر ادا کړي په دې الله ته رضا شي زموږ وینا ورته ستا رضا وخبر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله